ته ډیو مونږ چې راډیو ورچا به ویل پلار ته له چای شتی دی او چې څنګه وویشته 11:30 بجې 15 منټه کم 12 بجې ما ته رنګ وکړه پلار وایسته زه دغه وویشتلم عبید وویشتم چې نن ملزم فرار دی آزاد ګرځېږي خپل صوبایي ګورمنټ دی د خپل ګورمنټ کې یو کس نشي ګرفتارولی خپل کارکون ته حساب نشي ورکولی آیا عام عوام ته به حساب څه میلاو شي نن 50 دن تیر شولو خو زموږ د ورور قاتل ګرفتار نه دی هغه آزاد ګرځي باقاعده خلکو ته دمکې نه ورکوي د صدر په وینا باندې مطلب دا دی چې قاتل له تاریخ ورکوي دغه کوي نو په دې باندې مقصود دی زموږ دغه بچي مې دی ته د پلار پسې ته پې خیال کوه حاله بہت ولې به نه کوم بیا جج صاحب وایي چې بس دله به 15 ورځې ټیم نه ورکوو دکې راضینامه ده ما زه ولاړ یم جج صاحب ما راضینامې زه نه کوم زما بچی په ایسو کې پروت دی نو زه ستا راضینامه درسره کوم ما بچی د په څه باندې وویشته یا اوس حکومتي نمایندګان میلاو دي موږ پې مکمل سوالیه نشان دی پولیس مو له هېڅ څه نه دي کړي چې په 14 تاریخ به ستا ګرفتاري کېږي نو هغه په 14 تاریخ بیا رانغلم زه به چاپه وام چاپه خو د تاڼې د راز خبره ده هلته چې لاړ شي بیا ملزم نه وي ولې نه آیا تاسو له اطلاع ورکړې ده چې د کور نه وځئ چا چې زموږ ورور راوړی د هغې ته دمکې نه میلاویږي ته به ګوی نه ورکړې که ګوی دې ورکړه داسې داسې به دې وکړم پولیس موږ هېڅ رابطې نه دي کړې هغه سپایي پورې موږ ته رابطه نه ده شوې او غټ خلک دي د غریبانانو څه تپوس درله څه کړي چې تپوس کېږي د مالدار به کېږي د غریب نه کېږي مونږ کمزوري बेवसी मैं लखती गाड़ा मुंशियाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ के रिहायशी तहरीक इंसाफ के सरगर्म कारकुन माहिर खान को उसके करीबी दोस्त ने लेन देन के तनाज़े पे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ज़िंदगी की बाजी हारने से कबल 45 रोज़ तक माहिर खान लीडरिंग अस्पताल में ज़ेर इलाज रहा और बिला आखिर ज़िंदगी की बाजी हार गया। हम उनके वर्षा से बात करेंगे उनके इस बारे में क्या कहना है, इन 45 दिन के दौरान पुलिस ने क्या कार्रवाइयाँ की, मुलजिम क्यों गिरफ्तार नहीं हो सका। और चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और माहिर खान तहरीक इंसाफ का इस कदर सरगर्म कारकुन था कि 9 मई के वाक़यात में उसको मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद किया गया, कैद व बंद की सोबतें भी उसने झेली। इस कारकुन के लिए सूबाई हुकूमत क्या कर रही है और क्या इकदाम अभी तक उठाए गए हैं। زما مظفر خانم د ماهر زما زوی دی او دا زما لوسی دی د ماهر بچی دی دا د ماهر مرګری و عبید نامې ده او د دې زرخانې اوسیدونکی دی د جمیل چوک نه مخکې چینه ډاک دی که څه ورته وایي د انتقالاتو مسلې و موږ ماهر داسې سړی و چې د علاقې خدمت او د دې خادم و نو چا به چې زه چې انتقال نو زه به زما ملګری دی عبید نامې ده زما روولي ده دله ورکړي دا به دله وکړي نو د ده په لاس باندې دغه انتقالات د باندې دغه کړي وو دا تقریبا څه اووه لکه دي یا 6 لکه روپۍ دي یا 3 لکه دي ما ته صحیح معلومات هم نشته ځکه چې دا خلک راځي او یو راځي نو ماهر ورته وایي چې بدله ورکوئ داسې زما ورولي دا به تاسو له کار کوي بیا د یو انتقال راوړه د روژې نه مخکې هغه یې دله ورکړه چې هغه سړي دی ورکړو نه کچرو ته یې وړه هغه رجسټري وه هغه چې وکتل 2 لمبر وه 2 لمبر وخته نو هغه سړي بیا ما پسې لږ وکړه چې دا ماهر ما له کوم انتقال هغه سړي راکړه عبید نام د انتقال نو دا خو 2 لمبر دی بیا ما عبید راوغوښته او عبید ویل چې نه دا صرف دا ټکسونه په دې ما جمع کړي دي خو دا صرف کمپیوټر ته نه دی ختلی دا به انشاءالله یو هفته کې کمپیوټر ته خیږي هغه جرګه بیا په یونس رای کې وشوله هغه خلک هم شته موجود دي نو بیا عبید 2 ورځې ټیم واخیسته دوی له 10 ورځې ورکړه بیا عبید هغه 10 ورځې کې ونه کړه بیا پکې 15 ورځې نور ټیم واخیسته هغې کې هم ونه کړه بیا روژه شروع شوله نو بیا 3 تاریخ واخیسته بیا اخره کې 9 تاریخ نو په 9 تاریخ باندې عبید مال راغی او ما ته ویل چې ما خو کار کړی دی خو 2 ورځې ټیم ماله دې سړي نه نور هم واله نو زه ورسره هغه سړي له لاړم هغه ته پخپو هم پرېوته د ګیرې نه ونیو خو هغه ورته وویل چې نه 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 ما دله د ماهر په لاس پیسې درکړي ما له به هغه انتقال لا کړی ستا خبرې نه منم تا خو 14 میاشتې د پاداب کړم بیا ماهر له رالو ماهر ته مې ویل هغه ماهر هم خبره ورته ما خو خلک شرمۍ پلاره دا خو انتقال خو دله ورکول غواړي نه مې ده خو موږ سره 13 تاریخ شو 13 تاریخ نه پس ته چې کوم دی 23 تاریخ بیا 28 بیا 3 شو بیا اوس 9 تاریخ زما سره په طلاق د ښځې غورځولي چې زه په 9 تاریخ باندې دا انتقالات تاله راوړم په 9 تاریخ باندې ته بیا ما له رالې ما نه ټیم اخلي بیا ورته ما سوال وکړم البچو خیر دی ورکړه 2 ورځې دومره شی نه دی ورکولی نو بیا سبا له د منګل ورځ وه 10 تاریخ و نو دوی بیا په سبا له سره ماهر ما ولېږم هلته به ورسره لاړ شي او هلته به تاله دا پیسې په خپل لاس باندې جمع کوي
د خپل امضا ته 2,75,000 روپۍ نغدې واخیستلې او د ویل ما سره 10 لکه روپۍ دي. نو بیا دې په ګلبهار کې هغه 10 تاریخ ورځ تېره کړه، تاریخونه به لیکلی شوي، فرج نمبر یې راواخیستې او مازدیګر یې ما سره رابطه وکړه چې به فرج نمبر د بوت پورت به موږ پیسې جمع کوو. بوت پورت بیا ما ماهر پاڅاو، ما چې زه لاړ شه دې سړي سره دا کار را خلاص کړو. نو چې د بوت پورت 10 بجې ما پاڅاو نو په 11:30 بجې باندې ما ترینګ وکړو. په دې کې ظهور نامې را دی، اظهرخانی دی، دا ظهور په حجره کې دی ناست و او هغه ظهور د ده 3-4 پیرې دا بیت ذمهواري هم کړې ده، خو زه هغه ظهور نه پېژنم چې دا ظهور هلک څوک دی. خو ما ته ماهر ویلي چې پلاره دی که زموږ د پارټۍ ملګری دی ظهور اسلام نامې ده او هغه د دې بیت ذمهواري 2-3 پیرې ما ته کړې ده او هغه ډېر ښه سړی دی او نر سړی دی. خو پته نه لګي ظهور اسلام ما ونه کته چې و د ظهور اسلام هم موږ سره مطلب دا دی چې د ماهر په دې کاته کې دی ملوث په داسې چې د ده سره به سلا د ده د حجرې نه وواته او بس واپس ویل عبید بیا راغی. دا خبره ما ته بله د چا وکړله چې د ظهور د حجرې نه ماهر ووته، عبید ځان سره په موټرسایکل کېنه او چې وګجرو ته یې بوته چې موږ له هلته خلک څوک راځي موږ له دغه راوړي د پټواري منشي دی د انتقالات راوړي یا پیسې راوړي، الله به دې خبرې چېرته ویلي. هم د ماهر په موټرسایکل تللي وو. چل ته لاړ بیا ماهر چې اوښ کې کله راغی نو ما ته یې وویل چې پلاره زه دلته کېنولم چې ته دلته کېنه او هغه سړی راځي. نو ویل دا ما نه خوښ و، بس ویل تمانچه راوړه، بس ما باندې ډزې وکړلې، 3 ډزې وکړو، څو ډزې ایستلې ما ته، یو ډز دلته لګېدلی و، یو په دې ګوته او یو په دې خپه باندې، په دې خپه 2 ډزې لګېدلې و، الله ښه پوهېږي ما نه دي کتلې زخمونه. او چې څنګه یې وویشته 11:30 بجې 15 منټه کم 12 بجې ما ته رنګ وکړه، پلاره وایي زه دغه وویشتلم، عبید وویشتم. دغه واقعه وه او بس اسپتال ته بیا چې راغیم په وش کې هغه بیان یې نه در خپله ورکړی دی، موبایل کې شته دی چې زه عبید وویشتم ول د بنارس. د ماهر دا موبایل هم دغه وخت کې بس مطلب دا دی چې امبولینس کې پرېوته بل څه کې پرېوت، بیا موبایل هم ورک. اپریشنه پورې خو دې ټیک و چې ولګېده، اپریشن تیټره پورې د خبرې بالکل ټیک کولې. نو بیا اپریشن تیټر ته چې دی دننه شو اپریشن یې وشو بیا راووته نو دی بیا وشو، نو بیا آی سی یو ته لاړو. بیا تقریبا الله مې د غاړه نه باندې 14 ورځې موږ آی سی یو کې تېرې کړې. د وړوکي اختر نه دا په 21مه روژه باندې دا واقعه وشوه او دا تقریبا د اختر په 2مه 3مه ورځ باندې اختر په ورځ باندې په وش کې راغی سترګې وغړولې او بیا 2-3 ورځې پس بیا هغه پیپونه هم ترې لرې کړه بالکل ټیک ټاک. نو بیا موږ نوي بلډینګ کې 2 نمبر چت کې هغه وارډ ته منتقل کړو. نو بیا په هغې کې تقریبا ما فکر نه چې موږ څومره ورځې تېرې کړې دي او ډېرې ورځې مې تېرې کړې، بالکل په وش کې د خوراک هم کاوه خو لږ لږ بیا کاوه او خبرې اواز یې نه راووت که نه، اواز به کمزورې لږ خبرې بیا کولې، ښه به پوهې کولې خبره په غلاسو کې دغه نو زور نو. بیا غلاس هم اخره کې د هغه زور پکې را پیدا شو چې چتاوه خپه کې به هم داسې لږ خوځول راخوځول هغه دا څټ یې نه ټینګېده ده که نه. بیا هغه دا چې دا د ملا رګونه د د ډز سره لږ تاو یې اخیستی یا څه، خو دا بیا هغه دغه هم پکې لږ زور پرې مغو ته ختمه پیدا وه چې دا خو د ده د شا به پیپ کاوه، هغه جراثیم به د ده وجود کې خورېدل. نو بیا د جمعې په شپه باندې یو خو دا جمعه وه، دا بلې جمعې په شپه موږ ته ډاکټر وویل چې د صفایي به کوو. نو 14 نمبر کمرې ته ماسخوتن کې موږ چې هلته بوته هغه ډاکټر چې وکاته نو هغه ډېر خفه شو، دا خو دا کلمه ده لیک ده او دې کې جراثیم راځي نو دا خو اپریشن غواړي او غټ اپریشن غواړي. نو بیا موږ ډېر خفه کړلو او دا خپل هم خفه شو ډېر، دا اپریشن خو نو کمزور یم په دې د جمعې په ورځ باندې دا اپریشن وشو، دا تېره شوې جمعه باندې په دغه باندې اپریشن وشو. به د اپریشن هم ښه روغ راووته، سترګې غړولې ټیک وو. نوي بلډینګ ته بیا لاړو، تقریبا 11 بجې وې چې بس د ده بي پي کمېدو باندې راغی. بیا هغې وویل چې دا به ایستو ته واپس وي. بیا ایستو ته چې رالو ایستو کې بیا تقریبا موږ د هفتې په شپه باندې رالو، د جمعې په ورځ باندې 4:30 بجو پورې بس 4:30 بجې بیا د روغ وړ یو پېره خو د ده غټ اپریشن اولو شو. بیا تقریبا نوي بلډینګ ته چې موږ رالو بیا د ده دا ټانکې نه دي دا ټانکې یې کولاو شو، شا به یې پیپ هم کاوه. بیا موږ راوتلو اپریشن یې وکړو، دا هم سخت اپریشن و ده و دی بس 3-4 غنټو کې دا اپریشن وشو. بیا تقریبا 4-5 غنټې پس دا بالکل ټیک شو. ماسخوتن چې ما وکاته ما ته به پلاره وخت بالکل بس زه ټیک یم او خوراک یې هم ښه مزېدار کاوه. خو د هغې نه تقریبا څو ورځې بعد بیا د ده حالات لږ خرابېدل غونته ځینې وخت به بیخي بېسوره شو. نو پیپ خو به څه ډېر زیات پیپ بیا کولې. به د عمران خان کومه دغه به و نو دی به ټولو نه مخکې هلته تللی و، پکې جیلونه یې تېر کړي دي او پکې نور وال ټکول یې تېر کړي دي او ډېر تاوانونه مو ته رسېدلي دي. خو ما ته به خبره نه کوله خو ده به کول. 9 مۍ کې چې کوم دی
ډېر دغه تېر کړ خپل کور نه بار ډېر وخت یې تېر کړ بیا راغی بیا ګرفتاري وشوله بیا جیل کې وخت تېر کړ بیا راخلاص شو پاټۍ له ډېر کردار ادا کړی خو پاټۍ والا بس موږ له راځي وزیران هم ډېر راځي مینا خان الله دې سره ښه وکړي د ده سره یې ورولي وه مینا خان سره زه د مینا خان د وزارت او د دغه نه مخکې زما د بچي د مینا خان سره ډېره کلکه ورولي وه نو مینا خان دا دعوه هم کوي چېرې زه د ماهر سره به د ورورولۍ منډه وام که نه لکه قانون هم په خپل ځای وزارت هم په خپل ځای پارټي په خپل ځای خو زما د ماهر سره ورورولي ده نو بس هغه هم وایي چې زه ما وزیر اعلی ته دا کړې بیا وزیر اعلی صاحب هم پرون دا کړې چې موږ به راځو وزیر اعلی صاحب هم پکې وینا کړې خو سړی ګرفتاري نه ده شوې نو موږ ته دا پته نه لګي چې څه وجه ده نو بس پولیسو خو چې موږ ورشو پولیس وایي چې موږ دومره چاپې ووالې داسې کار هم وکړو داسې کار هم وکړو خپل دغه بیان کې خو لیکن موږ نه چاپه کتلې ده نه موږ چاپې له ورغلي نه سره موږ څوک تللي دي نو دې نه به ورته الله خبره چې دې خبرې رښتیا دي که دروغ دي خو پولیس والا وایي چې انشاءالله موږ به تاسو له په 2 ورځو کې سړی ګرفتار کړو 1 ورځ کې به یې ګرفتار کړو دا خبرې کوي راته او دلته نه بس چې کوم وزیر راشي ام پی ای منې راشي ډېر زیات راغله دوی نه م پېژنم خو د ټولو علاقو ام پی ای ننګان دا ټول راغله او دوی وایي چې موږ تاسو سره ولاړ او انشاءالله ما ته وګوره سړی به نو بس موږ په تمه باندې پراته یم پته نشته خو تقریبا 2 میاشتې قابو کې 2 میاشتې ته خبره رسېږي اوس په 11 تاریخ دا کار شوی مارچ باندې په عدالت ته راغی عدالت بې بې یې وکړه د مجرم پلار یې راوه تاڼې ته هغه ورځو کې کوم وخت چې د ماهر زخمی شو نو هغه چې ګرفتار کړو نو په سبا له باندې بیا دی د هفتې په ورځ ګرفتار کړو او هغه بیا د پیر په ورځ وکړه 16 تاریخ بیا 16 تاریخ نه هغه 10 تاریخ 26 تاریخ پورې دغه بیا تاریخ بیا 26 تاریخ باندې موږ ورلو مراد اکمل نامې د جج دی 25 نمبر عدالت باندې نو هغه له ډېر اوږد تاریخ ورکړ هغه له ورکړه 14 دن یې ورکوله بیا هغې کې زموږ وکیل چې راغی وایي دا تاسو یې وکړه لکه 14 دن داسې مجرم نه دی په کار دا خو ډېر اوږد تاریخ تا ورکړ بیا ویل تاریخ هم ورکړی هغه ویل چا تاریخ هم ورکړی اوس هېڅ هم نه کېږي وایي د دې کې صدر صاحب هم وینا کړې ده نو صدر صاحب پته نشته د وکیلانو صدر پکې وینا کړې ده نو داسې جج چې اوس د صدر په وینا باندې مطلب دا دی چې قاتل له تاریخ ورکوي دغه کوي نو بدلی باندې مقصود دی زموږ جج دا خبره وکړله چې په دې کې صدر صاحب وینا کړې ده که نه نو صدر صاحب بیا دوی ویل چې د وکیلانو صدر دی ما ویل دا صدر صاحب څوک دی کوم صدر وینا کړې ده که نه د لپاره لکه ماهر سره د کوم ظلم وشو کوم زیاتې وشو لکه دا پارټي ورته پرېږده خو انسانیت باندې به سړی خبره وکړو چې انسان سره مسلمان سره ظلم وشي د هغې حمایت به کوي بیا هغه چې تاریخ 14 دن یې ورکوله 9 تاریخ هغه راته په 9 تاریخ باندې بیا هغه پیښ شو نو بیا هغه ته وویل چې ته کښېنه او دې باندې موږ ویل زه ګرفتارۍ اوس بیا جج صاحب وایي چې بس دله به 15 ورځې ټیم نور ورکوو دکې راضینامه ده ما زه ولاړ یم جج صاحب ما راضینامې زه نه کوم زما بچی په ایسو کې پروت دی نو زه د څه راضینامه درسره کوم ما بچی د په څه باندې وویشته څه حق یو زما په بچي باندې څه خبره وه چې وویشته پردي انتقالونه دله ورکړي د مزدوري کړې وه زما بچی پکې به اساسي ذمهوار و او په هغې باندې زما بچی وویشته و په ایسو کې پروت دی نو بیا جج وایي چې به دله به 15 ورځې ټیم ورکوو خیر دی نو بیا ولې 14 تاریخ ورکړه او دا د اخري تاریخ شو په 14 تاریخ باندې به ستا ګرفتاري به کېږي هغه ته وایي نو بس زه خو په دې خبرو نه پوهېږم اوس تاسو پخپله وایي چې داسې مجرم ته یو سړی خبره وکړي چې په 14 تاریخ به ستا ګرفتاري کېږي نو هغه په 14 تاریخ بیا رانغی زما وزیر نوم دی او موږ سکول لا تللي وو موږ چې راغلو ورچا به ویل وایي پلار دله چا ایستی دی موږ ویل موږ ته څه پته تاسو ته نور تیل نه دی ایستی لکه زه بیا چې 4:30 بجې شوې بیا موږ خبره شولې بیا زه لاړم هسپتال ته موږ ته یو خبره راته وکړه وایي تاسو دلته مه راځئ وایي زه به یو ورځ دلته کور ته درشم دلته تاسو مه راځئ جراثیم به ټول موږ ته د انصاف میلاو شي موږ ته بالکل انصاف نه دی میلاو شوی دی حاجي محمد عباس نوم دی ماهر مې مشر ورور و زه چې خپله په اعتکاف کې وم ما ته واقعي معلومات چې وشو مازدیګر جمع شوی وی زه د اعتکاف نه پاڅېدم او ډایرکټ هسپتال له لاړم هلته چې لاړم آی سی یو کې بېهوش شو هغه 5م چت ته چې کله واړ تشریف شو ما ته دغه خبره وکړه چې خپل سبق ویوه منکر خانه ده سر په هلته کار له خپل ځان په هغې خیال ساته دغه بچي مې دی ته د پلار په ځای ته پرې خیال کوه هله ما ورته ولې به نه کوم چې نن ملزم فرار دی آزاد ګرځېږي
خپل صوبایي ګورمنټ دی د خپل ګورمنټ کې یو کس نشي ګرفتارولی خپل کارګون ته حساب نشي ورکولی آیا عام عوام ته به حساب څه میلاو شي نن 50 دن تیر شولو خو زموږ د ورور قاتل ګرفتار نه دی هغه آزاد ګرځي باقاعده خلکو ته دمکې نه ورکوي د مطلب دا دی ښه مضبوط دی یا اوس حکومتي نمایندګان میلاو دي موږ په مکمل سوالیه نشان دی پولیس موږ له هېڅ څه نه دي کړي چاپه یې غورځولې موږ چاپې ماپې نه دي پکار موږ د ورور قاتل پکار دی او پانسۍ تخته دې وخېږي موږ به بیا مطمئن یو موږ ته انصاف نه دی میلاو شوی نه د عدالت نه میلاو شو نه راته بل ځای نه میلاو شوی نه د بل ځای نه میلاو شو 19 تاریخه پورې کور کې چاپه وغورځېږي یو کس نه وي دا خو د سجبه خبره ده زه به یو چاپه وام چاپه خو د تاڼې د راز خبره ده هله چې لاړ شي بیا ملزم نه وي ولې نه آیا تاسو ولې اطلاع ورکړې ده چې د کور نه وځئ بله څه خبره ده یا تاسو یې بل څه درکړي دي چې تاسو په دومره خوږېږي دومره غټې صحنې باوجود زموږ ملزم ګرفتار نه شو چا چې زموږ ورور راوړی د هغې ته دمکې نه میلاویږي ته به ګوی نه ورکړې که ګوی دې ورکړه داسې به دې وکړم ملزم د کوم خپل خپلوان دې ورته کال کوي که ګوی دې ورکړه داسې به دې وکړم څنګه ما هغه څه کړي داسې به تاسو هم کېږي محمود زرالله صاحب دغه یو مطابق موږ له دې هېڅ هم نه کوي نه دې څه غوښتي دي نه دې څه غواړو په دغه دې غواړو په هر صورت به موږ له خپل ورور قاتل راکوي او هغه پورې به د حساب موږ چغې وخو چې څوک پورې سزای موت ته نه میلاو شوی پولیس موږ هېڅ رابطې نه دي کړې هغه سپایي پورې موږ ته رابطه نه ده شوې او غټ خلک دي د غریبانانو څه تپوس دلته څه کوي چې تپوس کېږي د مالدار به کېږي د غریب نه کېږي موږ کمزوري بېوسئ میرا خان سره ډېره غټه ورورولي وه ویل دغه یو مطالبه زموږ ده چې موږ له د ورور قاتل راکړي د ورور قاتل دراله راکړي په هر صورت په هر قیمت که موږ ته څه د قیمت ضرورت دی موږ به له خپل قیمت هم ورکړو خو د ورور قاتل موږ غواړو دغه یو مطالبه هم دې ده چې څوک پورې سزای موت ته نه موږ ته سکون بیا هم نه میلاویږي اوس خو له ازاد دی اوس به ته سکون میلاو شي